ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانانو ورونو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې یو اندازې پورې بیان شویو مخکې دا خبره تیر شوی و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غزوه احد شو باغی کی تکلیف هم نبی علیہ السلام ته ډیر ورسید صحابه دا هم پکې ډیر زیات شهیدان شو او یا کسان نو دا د وړو وړو جنگونو دا سلسله روانه و زه په زه بازي خلکو نافرمانی وکړي یهودو وعده خلافی وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاهده کړې و چې کپتا سو باندې چا د بار نه حمله وکړه نو مونږ بس تاسو امداد کوو او کپ مونږ باندې چا حمله وکړه نو تاسو به زمونږه امداد کوئ نو دې په غزوه احد کې هغه يهودو خلاف ورزی وکړه وعده خلافی وکړه نو دا الله د طرف نه حکم راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دمه بنه کوي اسلحه بنه کوزوي زیبالتا هغه د مدینه منوره نه 1 کیلومتر 2 بارو سیدل نو چال تلاړل نو داغي محاصره وکړه خو هغه نه منله بهر حال بیا خبره اومنله نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام جلا وطن کړ وطن نه وخت او مالی غنیمت چې دا غوی کم جیداد او مالونه ځکه خو کافرو او د کافر مال چې د جنگ په حالت کې تا ته ملاو شي مسلمان ته نو دا مالی غنیمت دا در پر حلال او پاک دی دوران کې
کال نیم داسې په وړو وړو جنگونو کې تیر شو، خو په 4 کال یا 5 کال د هجرت باندې د مکی مکرمه مشرکانو ابو سفیان چې هغه وخت پوری ایمان نو راوړي، هغه دا ټول خلق را جمع کړل او غیر چا پیره چې څومره قبایلو داغي سره خبره وکړه چې د مسلمانانو خو مونږ ته ډېر لوی تکلیف ورسو، او سات په سات داغوی قوتم سیوا کیږي، طاقتم سیوا کیږي، افرادم ډیریږي، مال دولتم سره راځي. نو دا غون خلق یو ځای کیږي او په مدینه منوره باندې داسې حمله کوي چې نبی علیہ السلام او مسلمانان بیخي ختم. دا خو د دوی یو خیالو، الته د نبی علیہ السلام سره د الله ملګرتیا وا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داغي دغه غلط اراده نه خبر شو. روایتو کې راغلي چې دغه کم مشرکان چې راجم شيو 40,000 کسانو، بعض روایت کې 14,000 راغلي، خو 14,000 ډیر زیاتو، او د مسلمانانو ټول تعداد 3,000. نو د 14,000 او د 3,000 مقابله دا ګرانه او مشکله ده. الله جل شانه قرآن مجید کې دا فرمایلی چې تاسو به په میدان جهاد کې یو مسلمان با د 2 کافرونو نه تختی، چې تاسو 100 کسان یې هغه 200 کسانی، نو تاسو به داغي مقابله کوئ، تکلیف بم در ترسي، واغي په تاسو غلبه نشي کولای. یو په 2 چی دا خو ډیر زیات شو، کسلیری زړی خدا خو اته چند سیوا شو، 1:8، او کسوار لزړی نو دا خو 4 چند سیوا شو. خو ډیره ګرانه خبره شو. نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې الکه خبره خدا سي ده، سبق ستا مشوره سره، ستا مشوره سره. هر کار چې سړی کوي کنه د دنیا کار دی ولی نه، نو مشوره دی کوي ښا، دا مشوره سنت عمل دی او د خدای شان دی دا مشورې په کار کې برکت، الله پکې خیر اچي. تاسو خیالي تبلیغان راشي نو الکه وی مشوره کو، الکه با اعلان بسوکو کیو، بیان بسوکو کیو، گش دا خبرې پکې وشي، څوک یو یاد کی څوک بل یاد کی، اخر کې چې کوم ذمہوار کسینو هغه وی دا هغه کې خیری ای کې ډېر خیری. مونږ یو سیروزه کې تلیو، په خوانه خبره ده، نو مشوره وشوه، نو زیاتو کسانو زمانوم پیش چې مشوره ورکوله، دا خیالو چې دا مولا سره دی بیان خوده کولی شي او د مطالبه بیان. امیر صاحب یو داسې سره منتخب کو چې هغه اعوذ بالله او بسم الله صحیح نه ورتل، نو اسم کافر نو مسلمانو، خو لکه عالم هم نو، په تبلیغ کې چې ته ډېر وخم نو لګولې. نو هغه ملګری بازي وګرو مې دل غوندي چې لکه مولوی صاحب شته دی او ته داسې امي سړی له بیان ورکې. ماغي ته وین دی که څه حکمت شته د امیر د خلینه چې خدای کوم خبره وباسي دا د حکمت نه ډکې، تاسو نه پوهیږئ. یقین ساتي هغه ملګری چې مطالبه بیان تپاسي ده، نو نور یې سونه ویلې شوې بسم الله الرحمن الرحیم، وسخو عرس بن شو، نه دا ویلې شي چې موږ سره راغلیو سبقو
الکه موږ کار دی دا کوي. نه نه نه، بس په جړا شو او په دې جړا کې وی چې زه دومره بی دینه انسان یم. په قول داغه زه دومره بی دینه انسان یم چې نن تاسو ته دا نشم ویلی چې موږ کار. زما د خولې نه نن خبره نه وځي. وی دا وجه دا ده چې زه د دین سره منسلک نیم. پس غامیر صاحب ورپاسې داغه جړا برکت داو چې 2 جمعات الله په هغه نیمګړي بیان خدای تیار. زما مقصد پرې شورا مشوره خبره په مشورې کوله. تاسو خیال دراله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مشوره وکړه صحابه کرامو سره. نو چا یو مشوره ورکړه، چا بل مشوره ورکړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د فارس ایران اوسیدونکی. ډیرو د عمر ول الله ورکړی دی 2.5 کال عمر. بعض روایتو کې 3.5 کال راغلی، خدا 2.5 کال اتفاقی. هغه دا مشوره ورکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون په وطن کې دا طریقه ده چې کله دشمن ډیر وي، دشمن غالب وي، هغه زیات وي، طاقتور وي، او مونږ ورته کمزور یو. نو دا طریقه مونږ کو چې مونږ د خپل خار نه غیر چاپیره یو لوی خندق وکړو، یو کند وکړو دومره جوړه چې کسو کو تراټوب کې نو راخته تي او دومره پلنه چې څوک تیار پار ټوپ نشي والی. نبی علیہ السلام دا مشوره خوخه کاله کوي، دا خو ډیره قیمتي مشوره ده. بس صحابه کرامو باندې علاقه تقسیم کړه. یو طرف ته خو د مدینه منورې خپل خار دی، بل طرف ته غر دی، 2 طرفونو ته میدان کلاو دی. باقي کې خندق کنستل لس کسانو ته سلويخ زراع دي ته ویل کی، ان تقریبا نیم غز. نو د لسو زراع د سلويخ تو زراعونه شل غزه جوړ شي، پاکه غزونه. او د لسو کسانو ته په لدات ستاده دي زنه هغه ځای پورې، هغه بل هغه ځای نه هغه ځای پورې لوی خندق کني. الته کفارو ته خو پته نشته، خندق کني او خاوره دی خو خپل طرف ته راغورځي. کا خو غورځي خو غي ډکې کنه. خندق کنسته کېده، صحابه لګیا دي. او دومره د غربت وخت دی، دومره د کمزوري وخت دی چې ډوړې درک نه لګي. صحابه کرامو په دې خېټو پورې کاڼي تړلې دي چې د املا مونږ لري. په خېټه پورې کاڼي تړل د سړې مړی خو نه. چا فریاد وکړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل صادر داسې خور کو. نبی علیہ السلام 2 کاڼي تړلې په خېټه مبارک باندې. دا دین مونږ تر څه په اسانه نه دی راغلی. دله خلکو قرباني ورکړي. رسول الله مبارک غختله وي د اسمان نه ورته د میوه او د غلو او د دانو باران نه وي شوی. خدا دنیا عالم اسباب دی، دلته به سبب لټه اغه نه پس به تعالی کار کی. سبب به ولټه او بیا به خدای په دې کې اوس برکت واچي. زمینداری بکې خدای دا زمینداری می کامیاب کی، دا غنم می کامیاب کی، دا په خط طریقې سره له کی، دا جوار را لخو کی، دا غنی را لخو کی. خو مهنت بکې دا څه ونه کې چې بس صرف دعاګانې بغواړي او ذکرونه بکې او تلاوتونه بکې او خدای پټي کې می غنم وکړي. پټي کې به غنم بیان نه کیږي، بیا په کې جودر کیږي. دا مهنت بکې دا خواري به وسره کې. دکان کې د 100 لک روپو سودا واچولو، غټ اجرنده دی او ته واچولو، کور کې نهسته دا نفلونم کې او دا تلاوتونم کې. خدای دکان می کامیاب کی، کامیابیږي. خلک بوې لیوانه دي، مازغه خراب دي. تاسو خیال تراله زمیدار
د شپې په 12 بجې په 1 بجه په سخت یخنۍ کې مو بخور لپاسي چې دغه وخت برسن راکاږي بڑا ډېر یخنی د نشمتله خپل کار وکړي نو غنم به برباد شي فصل به خراب شي هر کار سبب واړي چې اقای نامدار سبب لټي نو موت اسي نو یو ځکه یو چاته چې کم دینو چټان یو ګټه پکې رااله دا څه ګټه رااله چې هغه په ډېر خواري وکړه خو نه ماتېدله هغه سره چې آلات پلکونه ملکونه جبلونه چړنۍ ګټه نه ماتېدله نبی علیہ السلام تعالی یا رسول الله زمون په غزا کې خدا قصې چلو رسول الله مبارک په خپل باندې راغی صلی الله علیه وسلم بلکې راواغست یو گزار وکړو یو ټوکړه داغه ګټ نه جدا شو تقریبا چې سونه ګټو 3 مېسته نه جدا شو او داغه نه داسي یو رڼا پورته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي صحابه کرامو ته چې په دې رڼا کې ماته الله پاک د کسرا د ایران د بادشاہ محلات خودل او د دې مطلب دا دی چې ان شاء الله یو وخت برازي چې تاسو به هغه فتح کوي بیا چې بل گزارې وکړو هغه مر ټوټه کې نه بل جدا شو بیا تیرنا پورته شو بیا نبی رسول الله صحابه ته وی چې ماته په دې کې د روم د بادشاہ سره محلات ښکار شو او د دې مطلب دا دی چې یو زمانہ برازي چې تاسو به ډیر زر قبضه کړئ چې دریم گزارې وکړو ګټ ډړې وړې شو زره زره شو ختم شو او رڼاتې پورته شو نبی رسول الله او فرمایل صحابه او ته چې د یمن سره محلات ماته په دې کې ښکار شو نو مطلب دا چې یمن بم تاسو فتح کوي ایران بم فتح کوي دا هغه وخت سپر پاور او تاسو به رومم فتح کوي دا سپر پاور او تاسو به یمنم فتح کوي دا ډېر لوی ملک دا خبره مشهوره شو منافقانو ته چې خبره ورسېدله هغه خو د پروپاګاندا لپاره ناستو یو ور دولګې نه په خېټه کانی تړلې دي او خوبونه دایني چې ایران به فتح کوي او روم به فتح کو او یمن به فتح کو دا اوست لیوانتو خبرې نه دي په خېټه پورې مکانی تړلې دي خو دې ته نه قتل چې دا قرباني سو کوي او امداد وسره لچاله دې پرې خو نه پوهیدل حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ صحابي دی هغه چې وکتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ډیر زیات وګیره ټول صحابه وګیو خدای سره خو خلق خو د نبی رسول الله د پرځان قربانه وکنه نو هغه کور ته منډه کړه د کور او د خندق اثرات او څه په روډ راغلي او داغي په غاړه چې کوم واړه جمعهتون 7 مساجد واړه و جمعهتون مسجد ابو بکر مسجد سلمان مسجد عمر مسجد حالی دا جمعهتون پاغي کې په دریو سلور جمعهتون باندې اوس یو عظیم الشان جمعهت جوړ کړي ناغه په منډه کور ته راغی کیلومتر نیم فاصله و بیبي ته وې څه د خوراک کور شته هغه ورته وې چې یو ساعت هغه ته موږ وګه وایو تقریبا 3.5 کیلو وربشي او دغه چیرو کې هغه ورته وې ته څه وکړه چې دا زر شابه میشن کا او غلبیل ملبیل نشته پوکې ورکا دا پوستکی تیوالی دوا تدینه ډوډۍ پخې کزه چيله حلالو چيله حلال کو سرمنی ته اوخ کلا ټک ټوکی کو
کټوي کې واچو وی چې زم او اعظم نو پدې کې بدا ډوړی بم پخې او دا چیروکه غوخه کچا غوخه داوم پخې اوس دا خوراک ټول زیات نه زیات تدریس لورو کسان اگر هغه حضرت جابر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غلی غوندي پرې غوت کیوي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره یو دوه درې مرګري خپل را روان کا او لګه غوندي ډوړی می کړی را درې سلورو کسو د زیاتو نه ده او تاسو ته تکلیف ته چې لګه ډوړی وخوري نبی علیہ السلام چاته ویاله کې اعلان وکړي چې جابر خیرات کړي درازي ټول جابر رضی الله عنه فرمایي د سپونه مزمکه او تختیدل چې خدای خوراک ټول د درې سلورو کسانو دي او درا پس زر کسان راوست اوس دا څنګه کیږي خو فورا مزړه ته خبر رااله چې دا اعلان ما نه دی کړی دا رسول الله مبارک دا د چا اعلان دی دا د څه د غب خبره نه ده دا خو درې سلورو کسو خوراک دی کله یو کس خوراک میو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته ورکی ابو هريره رضی الله عنه وګه شو اته ورځې ناری تیری کړې الکه موتا با دور ناری تیری مونږ چې د ګرمي ډوړې د خپل ټیم نرستو شو دوت پستر ګمو چې تیناستیو الکه روجي راشه کوي ګوري اما خام کې پکې مالګم کموا نو دا د دړې غرګینه بغرنګ وباسي ته ګوره وته وای دې ته خیال نه کوي چې خدای دغه غریبې مروجا وکړه مالګه دغه څنګه برابر کی مالګه دغه څنګه براته عمر کی تاسو نن چکنی نه لکړي علامه قرآن شو زویم زد د خدای بندگانو لګ د صحابه او تاریخ ګوري اوري مړه موږ خو په دې خوراکونو باندې د خپل خېټه خراب کړې کوړو لټینډې راوړي لرچا خدای دې بیخ د ټینډو بس کټې پر راوړي خدای دې نومره کیدا نومره سړی توپ نه دي دا الله شکر نشته دا د الله نعمتونه دي زمارونو واوري دا د الله نعمتونه دي هر نعمت دا غي شکریا پکار هغه وګورو راوتونو واقعا وګدا خو نبی عليه الصلاه والسلام دلری نه ولید الکه راځه ما ته پته ولګی ستا مقصد منځ پوه شو راي وست وی وګی کنه یو وګی سورہ دیو شو ډوړې مې نه خورلې وی خدانو ورشه هغه مرګري دې مراوله طالبان صوفه باندې اتیا طالبان په دې صوفه یو ډبل دی دغه طرف نبی اسلام د روزه مبارکه شاته دی باندې طالبان دی ورو کله واویا کله اتیا کله 300 کله 400 دغه موقع کې اتیا کسان راول نبی اسلام د کور نه یو کندول کې یو پیالې کې پیراو پس هم دغه پویو ابو هريره رضی الله فرمایي چې ما او ته وکتل چې خدای دا خو یو غړپ پي دي زمانه کې او نبی اسلام وجاته ټول راواله او دا خو ماړه طالبان اوس بس کی او خیر ورله ما چې د نبی عليه السلام حکم د زمانه دی وی رامي واست ما ته وی شابه دیله په نمبر پي ورکوا چې سونه سکله شي هغه عمر دسکی او چې مور شي نزيبه اتیاو کسانو په یوسکل پیاله یو مکه هغه مروه چې سمروه بیا نبی رسول دته وی توسک نو وی ما مسکل وی بچ ما ته وی نور می مسکل وی دریم زره چې نور مسکل وی نور می مسکل وی بیا ته نور اسکا ما چې بس جی په دې نور په ځای نشته ویلګونه یو غړپ نیم پاتې بس نبی رسول الله والسلام هغه نوش کړو دا معجزه نه ویل نبی رسول الله یو پیاله په چاته رسیا لگا یو پیاله نه یو چاټیم شینو اتیا کسانو تندرسي نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې اعلان واورید نو خفش
خو دا پیغمبر علیه السلام خبره ده. نبی علیہ السلام ته الله په منډه لاړ شه کمه ډوډۍ پخکړی ابا پرتی او زه درځم. نبی علیہ السلام د صحابو نه مخکې روان دي لاړ. وی کټوي کم دی ودا ده رسول الله مبارک په خپل لاړې مبارکي واچول. دا یاد وساتئ چې د رسول الله مبارک د لاړو نشاله کرکا نه ورتله، د وړو بولو نشاله کرکا نه ورتله، د وړو بولو نه به خوشبوئی تله، خوشبوئی بدبوئی بنتله. نبی رسول الله لاړې چې ازمکه ته نه دی پرې خودلی، خو چې لاړې به تو کړي صحابه او تلاش نیولیو په دې په مخ باندې هم بغلی، په مخ باندې په بدن باندې هم بغلی. ځکه هغه د مشک او عنبرونو زیاته خوشبوداري. نو رسول الله مبارک په خپل لاړې مبارک واچول او صادره په ډوډو باندې خور ودا به سره صادره په دې سي پورته کوي نه. هغه کوي لس کسان پینډې جوړې کوي، گاونډیان ته وی خانه کو نه راوړي. لس کسه پینډه کو پلیټ ته نه جوړیږي کنه، غټ خانک ته به جوړیږي. ودا کټوي د دینه با ترکاری راچوي پدې کې او د لسو کسانو ډوډۍ به لاس بدن نه کوي، ډوډۍ به راخلي. دغه زرو کسانو مکمله په خېټ ماړه خېټه باندې ډوډۍ وخوړه، ټول ماړه شو، ټول وای سبحان الله. خیال وکړئ چې کومه پاتې شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خپل صحابه کرام چې هغه د سلور کسان وسره حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دوی کې نسل دویم ډوډۍ وخوړه. خبر مړه خېټه باندې چې د کټوي نه سر لړکو نو کټوي یک کسې ډکوا او چې د شکور نه سر صادر اخواک نو شکور هغه څه د ډوډۍ ډک. هغه نبی رسول الله والسلام ته شابو اسکینی تاسو کور واره ټوله په مړه خېټه ډوډۍ وخوري چې کپاتې شونه د چم گاون کې په غریبانو تقسیم کړي. دا جنگ سوالک خندق، په دې جنگ کې صحابه کرامو دومره قرباني کړې ده چې دا قرباني په نن زمانہ کې د آلاتو په دغه باندې نشي کېدی چې یو سړي سره آلات موجود وي. صحابه په تشو تذکورو باندې او په لکونو باندې او په چڼو باندې دومره بیا دغه جنگ وشو. نو جنگ کې خبره پاتې ده چې بیا هغه جنگ څه طریقې سره چې کوم دی هغه جنگ وشو. ان شاء الله که زندگی هغه به آینده بیا بیان کو. الله دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعا وکړئ چې الله پاک زموږ په دې ملک امن راولي، خصوصا زموږ د پښتانه همیشه دل کیږي او همیشه چې کوم دی دوی ته تکلیفونه رسی، کورونه د دوی ورانیږي، بمباری په دوی باندې کیږي، بمونه په دوی باندې خلاصيږي، جمعهتونه ته په امن ندي، جنازې ته په امن ندي. داسې دهشتګرد الله دې تباہ برباد کی. او دا په پیښور کې چې کوم ابروزي واقعیا شوې ده نو یقین ساتي چې د کتو شان نشته دی چې سړی هغه ته هغه مړو ته چرته په دې ټي وي کې یا په سکه چې کوم دی نو وګوري. ملګری ما تر راوړې ده نو مالک مس اخوای کا کتلې مې ورته نشو. یقین ساتي نو دا به د چا بچیو، د چا به پلانانو، د چا به رونو، د چا به سو، د چا به سو، دا غي کورونه لاړ لوټي شوران شو. په سونو کسان پاره کې چې کوم دي شهیدان شو. هغه ته دعا وکړي چې الله پاک هغه لوی مرتبه د شهادت نصیب کړي او الله جل شانه دا چې کوم زخمیان دي زر تر زر ول شفا کامله عاجله ورکړي او د دې ملک حفاظت الله پاکو کې نیکان خلق د ملک حکمرانان جوړ کړي او امن په دې ملک. امن بغیر د دین اسلام نه راتلې نشي، دا کې دی نشي. او ځکه چې کافر ته طالب دلته راځي د مسلمان په شکل کې راځي او جمعات درله پېمالي، مدرسه درله پېمالي، نو دغه خلکو هغه د
د دعا قابل نه دي تاسو به دغه خلکو ته دعا کوئ